أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة الفیل دا شوروش او دا فاوائلو د مکی معظمه کی دارا نازل شوی دی او د سورت موضوع دا تزهید عن الدنیا او تخویف دنیاوی او دکشان دی سورت چی دی نو د دی نوم دی سورة الفیل. فیل ویلی شی اتیتا غټ اتیتا یعنی بس اتیتا ویلی شي فیل. او دی صورت کې واقعا د اغا اتی د ابراهه ده نو د دې وجه د ټول صورت نوم ګرځیدو سورۃ الفیل. د عربو په معاشره کې چونکې زیات تر انپړه خلک هغه ټیم نو هغې به خپل تاریخ دا چې دی دا به د یو واقعي پسې تړ دا دغه پسې باندې یو واقعي پسې به تاریخ تړه چې الګه مثال پلانکې وبا چې راغلی و نو د هغې نه یو کال پس یا د پلانکې وبا په 10مه ورځ دا کار شو د پلانکې وبا 2 کاله پس دا کار شو پلانکې غټ جنگ چې شو نو دکه شان یو خاص واقعي پسې به خپل تاریخ تړه. د دې واقعي د فیل نه پس تقریبا 50 یا بعض روایتو کې 45 دغه 45 یا 50 یا دینه سزیات 55 بازو کې راغلی خو مضبوطه خبره دغه 50 پورې جوړیږي چې دومره ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیدا شوی. بیا د فیل دا واقعا داسې وه چې په عربو کې چونکې کعبه مبارکه ده په حرم شریف ته په سعودي عرب کې عموما دی له به خلک راتلل رحلت الشتاء والصيف د دې د وجې به خلکو د دین خیال ساته د ګرمۍ د یخنۍ به ځان له سفرې کولې بل اسیم چې یو ځای کې یو مرکز وي مثال په تور دلته کوي که چېرته د سیر و سیاحت ځای وي نو په هغې کې کاروبار هم چلیږي هر شی پکې چلیږي یا کراچۍ د ګرځنده ښار دی هر شی پکې نو هغې کې چې په څه نوم باندې دوکان د پیرې په نوم دوکان کولاوه هغه هم پکې چلیږي جټ جاهل یا ګیره بلوالي خپې غزوه یو مزمږوه جامې پکې ماچوه تم پکې ننګا پیري هر شی پکې چلیږي. د اسلام په نوم که دوکان چلی او که ټرسټونه چلی هر شی هر څیز دپاره چنده هم ډېره ده او پنډونه هم ډېر نو ځکه هلته مراکز وي او مراکز چې کوم ځای کې وي عموما د خلکو رجحان هغې طرف ته وي. دکه شان کعبه مبارکه دا د ټولو ادیانو تقریبا ابراهیم علیه السلام خپل پیشوا من هندوان هم خپل مشر دا تقریبا اوسه پورې هندوستان والا د دې چې هغه کم د کتابونو هغه اشارات دي نو دغه ابراهیم علیه السلام دی به خپل نیکه وغیره مانه خو د عربو مشرکانو خو به وي کلیان فخر به یې پرې کو چې موږ ابراهیمیان یو. دکه شان یهودیان هم چې دی هغوی به کلیان وي چې موږ اصل ابراهیمیان یو. دکه شان عیسایان به هم کلیان وي چې موږ چې دی نو د ابراهیمیان یو. د دې وجې الله آیات را نازل که ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانی. الله وی ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما یکسو ہوکر. نو خیر داسې هر دین هر یو دغه تبکیب ورپسې ځان تړه. بیا داسې او بت پرست او خالان کې بیا داسې کار وشو چې په خلک ابراهیم علیه السلام کعبه مبارکه جوړه کړه د الله فیضن سره. بیا دغه کعبه مبارکه دا قایمه و ټولو ادیانو ځان چې دی د هغه پیروکار ګڼل نو هغوی به ټولو د دې احترام ساتو راتله به ولله د ګیر چاپېره. ابراهه تپوس وکړه چې صیبه
دا خلک چې دي د عربو ته څه لځي هغې ورته وي څه لځي هلته کعبه مبارکه د هغې لځي هغې لځي راشه د هغې نه ورته پرکشش کمره جوړم ډېره ښکلې مزېداره هغې ورته جوړه کړه نو عربو کې یو خو غیرت هغې کې ماده لږه زیاته اوس هم یو خو چې هغه خطا شي یا خطا ځان لدی خو مضبوط مجاهدین چې تر اخره پورې اوسه پورې هغه عربي اگر چې تاسو کې څوک ورپسې ښه وایي بد یا د خلکو خپل کار خو مضبوط خلک چې دي هغه په عربو کې او بیا خاص نو خیر دغه عربو کې چې دي او چې کوم هغه خطا دي نو بس هغه خطا دي ابو جهل هم پکې اوسېد ابو لهب هم پکې اوسېد نو بس خطا او خطا دي اوس دغه عربو چې دي نو دی وایي دا خبره واغسته وایي دا کسان ولې کم شو نو یو خو تجارتي تورۍ ته نقصان رسېده دې کال وایي کسان کم رال زمونږ کاروبار سمونه چلېد بل عام طور د انسان د خپل علاقې سره یو د زړه هغه مینه وابستهی بل څه او دا خو ابرهال ته کعبه جوړه کړه ښه هغه په صنعا کې په یمن کې کعبه جوړه بس داسې کار وکړو یو کس بنو خزاعه یا د بلې قبیلې هغه ورغی او په هغې کې خو نور څه نه ورتله واړه چې دغه لځي نو یې دوکو نو بس اودسمات یې پکې وکړه نرځو چې پکې اودسمات یې وکړو په یمن کې نو چې څنګه یې وکړو هغه خو تفتیش نو هر چا د خپل دشمن معلوم وي چې دا پلانکي کار دی راځئ په کعبه مختصرا درته راځم په کعبه مبارکه حمله کوو را روان شو په لاره ځان سره نور خلک هم راوچت کړل اوږد لښکر ته ګډ جوړ شو قبیلې بیا په زوره ځان سره ملګري کولې په کعبې مبارکه یې حمله کوله تقریبا تاریخ و یا اتیان ورسره او اتیانو به داسې کردار ادا کول لکه نن سبا چې ټینکونه ادا کوي او لوی لوی دا ځایونه به یې پرې راغورځول عمارتونه مشر چې کوم تیو چې په کعبه مبارکه نه ورته هغه به یې شاړه لېږه به یې هغه به نه ورته د هغه محمود نوم دی به د سارو دار څخه خپل نوم تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوالې مبارک وګورئ دا یو صحابي دا سوالې مبارک خپل نوم نو هغه محمود نوم دا غاتی هغه په کعبه مبارکه نه ورته خیر بیا د عبدالمطلب صاحب چې دی 200 اوخان یا ګړي بيزي ورسره پکې څه هغه گرفتار او د ځان سره ګيري کړی هغه ورپسې راغی چې صاحب زما خودونه دغه د سیور ته دارا کار آزاد کا ورته جو ته دې ډېر هغه روبدار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نبوت رڼام دغه په تندې کې نو دې ته وایي دې د کعبه تاسو نه کې دغه د دې مشر مخوي ته ډېر خيار او ته چې دې نو دا وخان هغه ورته د وخانو زه چې دې په ظاهر استاد لشکر د مقابله نه نو تاسو مقابله نشم کولی زه چې دې ما سره نه دونه خلق شته چې ستا مقابله ایش په هیڅ اعتبار سره برابر نه لہذا زه صرف د اوخانو زما د خاندان خرچه یو څه بس دا په دې چلیږي زه نه اوخان غواړم د دې مالک مجازي زیم او هغه مالک د کعبې هغه خدای دی هغه به نه تاسو او د عربو سنو جوانان جوشیلا هغه چې دی عبدالمطلب سے ورته تاسو راوي موږ جنگي ګدا کوه کوه او ورته تاسو سم نشئ کولای هغه په زور چې دین مبارک له ورته وی تاسو دي او مکه مکرمه مکمل خالی شو امین اصلاحی سے پټولو تقریبا مصنفین ارچا پسې چوغردي اچھا پکې دارای نشته چې ابراهه سره څوک جنگیدلی امین اصلاحی سے مودودی سے ابن لګ متاثر او مودودی سے پکې دارای نشته خدای امین اصلاحی پکې دارای شته چې دغه د سیور ده جنگیدلی پکې څه خلک خدا چې بس د کله د امت خلاف د چارای راشي نو هغه بیا موږ ډیران ته ورځو هغه سره چې د ټول امت خلاف راشي نو بس دا هغه یو څوکي خبره کې دي چې په عربو باندې ډیر دغه ولیکن خبره ټیک نه خیر بیا خبره داسې و چې دی هوته وخته او دی عمله کوله فغاتی خو مخکې نه ته دی کې الله رب العزت پس مارغان واړه دا راوچت کړو خلک ته دغه کوي چې دا توتکر کې خو نو بل مفسرین لګي چې داسې مارغانو چې داینه پس بیا چالیدلی نه دی کشان داسې راوچت شو او بیا داسې لړ چې پس چا کشان لیدلی نه خو د وړوکوالي د وجې موږ ته تعبیر په توتکر کې کوو نور توتکر کې نو ابابیل توتکر کې ته نو خیر دا چې دی راوچت شو او په دې باندې به معمولی کانې چې دا د برن راګزار کو بعضې یو بخله کې یو پنجه کې یو بل پنجه کې بس به وشته چې بره به وشته به لاندې ووت بس اتینم وغیره
او بس دا به هلاک شو. نو ټول په دې باندې مردار شو. البته یو کس پاتې شو، یا ابرهه خپله پاتې شو، یا یو کس پاتې شو ابرهه لري و هغه لی ځان ورسو، ورته وي صاحب فوج وي، فوج خو ټول هلاک شو. څنګه هلاک شو؟ دغې ته ګوره دغه شان مارغه و چې دا یې ورته لاوي، هغه د هلته نه بم راخطا کړه، دې پکې کیسه لاړه. او ابرهه یا د ابرهه منډهوال او دې هغه ځای ته ورسېده، دغه توتکر کې ورپسې و، خو د هغې د لاسه د مرګ رانغی. دغې نه ټول نه دي مردار شوي، څو ته ترې بیماري ولګېدله او څه چې دی په هغه ځای مردار شو. څو ته داسې بیماري ولګېده چې څښا بیماري و، تیزه تبه و، بس هغه څه وخت جلدي و او بیا ټول هلاک تباه شو. الله رب العزت دې موږ وساتي. نو دغه واقعه د فیل وه. الله رب العزت فرمایي علم تر آیا تاو نکتل کیفا چې څنګه وکړو فعل ربک کار رب دستا بی اصحاب الفیل هغه خاوندانو د اتیانو سره، د اتیانو سره څه وکړو؟ خاوندانو د اتیانو سره تاو نه کتو. الله وی علم یجعل کیدهم آیا وی نه ګرځو تدبیر د دیو فی تضلیل په هلاکت کې بیکاره دي چې کوم تدبیر جوړ کړو چې کعبه مبارکه به ختم کو نو خلک به یمن ته راځي. دا وروسته که تاسو بیا تاریخ وکته نو په دې مصر باندې یو فاطمي حکومت تیر شوی دی. دیم څه وخت ګورنر ما درته وي عربو چې دی موږ د ښو خلکو به چې دی ښه قدر کو زیات هم کو. د عرب عموما بیا عرب چې دی رئیس سره به مینه ساتي، عموما عربو پسې به بد نه، عموما ورسره موږ مینه ساتو. خو لیکن چې کم پکې بد دي ګوته په ګوته دي، ارامیان در ارامیان دي، او د کشان چې دی نو وایي چې زما د ټولو نه ښه ملګري د بوش زوم دی پلانکي دی، نو هغه د خدای چې دی پوه کړي، که پوه نه بیا د خدای هلاک کړي. نو خبره داسې ده. نو دې کې چې دی د فاطمي حکومت کې څه کسانو دا سازش کړو چې ګورنر د عربو یې ځان سره غشتی و، هغه چونکې یعنی حکومتونه اوږده اوږده حکومتونه، او د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب چې دی نو دا قبرونه د دغې نه وباسئ، د دغې نه وباسل. نو چې څنګه خدای پاک دا هلاک کړي دي نو مدینه منوره کې هغې راغلي دي، هغه خپل سازش هم کړو او خدای پاک څلوېښت په څلوېښت بیا په ځمکه باندې وردننه کړو. دا تاریخي خبره ده، د قرآن حدیث خبره نه ده، رسول دور والا فاطمي حکومت خبره خو مسلمه ده. دا یې غوښتل چې ابوبکر صاحب او عمر صاحب وساتي، او بلکې بعضو ورسره دا لیکلي دي چې دا یې غوښتل دغه فاطمي حکومت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک هم چې دی دا وباسي او دا مصر ته وړي. خو خیر دغه کې خو ډېر نه شو ویلی، خو دغه دوه مبارک و بلکل مسلمه. الله وی علم یجعل کیدهم آیا ندی ګرځولی الله رب العزت تدبیر د دوی فی تضلیل بیکارا په هلاکت کې و ارسل علیهم. نو د دې وجې علامه ابن تیمیه صاحب صحیح لیکي کنه، ابوالحسن علي ندوي صاحب هم لیکلي دي، وایي دا شیعه چې دی دا روافض چې دي دا د لستوڼي ماران دي. و ارسل عنه فی تضلیل الله رب العزت وګرځو تدبیر د دې پسې کې په هلاکت کې. د تضلیل څه معنی شوه؟ هلاکت کې څه معنی شوه؟ هلاکت کې الله تاسو داسې ودی پسې کې و بابیل موږ سره نږدې نشته، خدای پاک هغه هلاک کړي دي، الله یې موږ بچ کړي. ښه بس موږ ته دا یو پیغام دی که چېرته تاسو د دین خلاف راځئ نو بس دې ته ګورئ، دې ته ګوره، دې ته وګوره، او چې مانځه کې درته په خدای یقین وکړه دا درته یادي، دا ټوله نقشه به درته مهدي. خشوع او حضور سره مونځ کوه او معنه ځان ته یاد ساته، بیا به درته پته لګي چې دا مونځ څونه خوند کوي. الله دې راله توفیق راکړي. نو فی تضلیل، تضلیل څه معنی شوه؟ هلاکت. او چې کله ته ووایې کاکا نو بیا د مولیانو نه چې څوک وایي ورته وایه چې کله ته دا ووایې تضلیل، دا زی سره ووایې، څه سره ووایې؟ تضلیل. نو د هغې معنی ده ذلت. څونه معنی کې فرق راغلی؟ دوات پسې هلک زا ووایي نو تضلیل معنی څه شی شوه؟ ذلت. او چې کله د دې پسې زوا ووایې تضلیل، زوا ووایې نو بیا یې معنی شوه سورې. خلک لګیا ولا زوالین یا ولا بس الله دې معافي وکړي. الم یجعل کیدهم آیا نوې ګرځولې تدبیر د دوی فی تضلیل پس شي کې په هلاکت کې و ارسل علیهم او راویلېږه په دوی باندې طیرن مارغان ابابیل پلټنې پلټنې جماعات جماعات ډلې ډلې الله رب العزت په ډلې ډلې چې دې سره ولېږل
دغه مارغانې پرې راولېږل ترمیهم چې ویشتی دیو لرا بحجارتن په کتکاڼو باندې سجیل سنگ ګل ورته ویلی شي د پارسی لفظ بیا عربی ته منتقل شوی دی هغه کاڼې چې هغه وي خاوره خو په اور باندې چې دی نو هغه پخه کړی شي نو الله وایي ترمیهم چې ویشتی دیو لرا بحجارتن په کاڼو من سجیل د څه شي دا واړه چې کم کاڼ وي د دې برابر یا سنګل فجعلهم نو وی ګرځول دیو لرا دی او ګرځول چې دغه کاڼې به ور ورسېد نو څه دی الله جوړ کړ فجعلهم نو وی ګرځول دیو لرا کعصف په شان د گیا مأکول خوړلې شوی په شان د گیا خوړلې شوی قانون پکې لګي که مأکول وي او که ماکول وي بس ډېر صحیح نو فجعلهم وی ګرځول دیو لرا کعصف پشان د گیا ماکولن خوړلې شوی اوس خبره پدې کې دا ګوره قرآن ناشنا تعبیر کوي ته چې څومره غټ سړی نو د الفاظو چناو چې دی دا به بهترین کې د کنځلو مه کوه چې سټیج د خدای درکو ته په سټیج باندې ودرېدې چې دا پلانکي خو د سړي زوی نه دی دا پلانکي خو ډېر بې غیرته دی او دا پلانکي خو داسې دی نو داسې مه کوه خدای د الله څه درکو یو سټیج درکو یو ذموارۍ په ځای باندې کې خلکو ته سپک مه ګوره الفاظ په ځکه چې څومره غټ سړی وي او الفاظ سپک استعمالوي نو دا سپک سړی دی دا دروند نه دی سره سپکېږي دروند سړی چې دا سپک شي د سپکو خبرو سره الله وی لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان یو بل ته غلط نمونه ماخله ځکه د چې یو کس کفر وکړي دا چې ایمان راوړي او یعنی بعد الله رب العزت فرمایي چې دا ګناه ده او فسق دی غټه ګناه ده فسق کفر نه چې کفر سړی اختیاري دی نه پس هغه غټه ګناه ده بیا دا ګناه ده چې غلط نمونه نو د دې وجه الله تعبیر سو کنو با الک وی مفسرین بعض فجعلهم كعصف ماکول سړی چې گیا او دا زناور نو د گیا دی خوا ګوره یار لاره ته ګوره من تو ګویم تو نو خبره داسې ده چې کله سړی دا گیا او خوري دا زناور نو چې گیا او خوري زناور نو د دې نه څه جوړیږي موږ زم په اصطلاح کې دي سوټه جوړیږي موږ ورته سوټه وایو خو الله رب العزت ګوره کلام پاک دی مقدس کلام دی د قدوس ذات کلام دی نو هغه ګوره الله دې تعبیر وکړو فجعلهم بس وی ګرځول دیو لرا نو دا یو چې سوټه ته جوړه کړه الله سوی کعصف ماکول پشان د گیا خوړلې شوی نو یو تعبیر یې دغه شو یا فجعلهم کعصف ماکول گیا جوړلې شوی بس چې هغه ساروی په شوان مندوي نو هغه بالکل د هیڅ پاتې نشي خراب شي یا چې کوم دا معمولی گیا یو سفر ست کوترې نه بس پاتې شي دغه مراد الله رب العزت ته مونږ ته هدایت نصیب کو استقامت ته پیرا نصیب شي علم تر کیف اما علمک آیاتات علم نشتا آیاتاو نلیدو فعل ربک جسوک لو ربستا بی اصحاب الفیل ادا خاوندانو د اتیانو سره اتیانو والا سره سوکلو علم یجعل کیدهم نوې شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای وی کله چې دا خټې زیات شي دا یو شعر دی وی دا غټ اتیانم پکې خوېږي ها نو د فتنو دور دی غټ خلک د دې وجه دجال متعلق چې کوم حدیثو کې راځي وی عالمان به غټ راشي بچ د دنه امتحان لوخه د دجال نه امتحان دی لکه خلک د خپل شاګرد نه امتحان نه د پګه دجال نه امتحان دی د دنه امتحان لو چې کله راشي نو هغه به په فتنه کې اخته شي او هغه به کافران شي الله دې وساتي نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دا معلومیږي چې دغه فتنې نه لري تخته نو دا غټ اتیان دا غټ خلک مضبوط خلک چې ځان ته ایماندار وي هغه په فتنو کې پته ورته نه دغه شکار شوخ وي والله دې بچ کی علم تر کیف الله رب العزت فرمایا یا تا معلومه نه دا یا تا نه دي سوک ربستا دا خاوندانو د سسرا دا بار د ځکه چې ګوره دا خلکو ته یاد نو چې په پوي شي خو سوچ ورته وکي چې سړی مانځه کې وي چې خوان ور کوي بی اصحاب الفیل دا خاوندانو د اتیانو سرا علم یجعل کیدهم آیا وین ګرځول دي لرا فی تضلیل په هر آیا وین ګرځول کیدهم تدبیر د دوی فی تضلیل په هلاکت کې بیکاره الله رب
العزت د دې تدبیر بیکار او نه ګرځو وی ګرځو کنه وارسل علیهم اور اویلی گبدیو باندې طیرن مارغان ابابیلا ډلی در ډلی جماعتنا ترمیهم چې وشتی دیولرا بحجارت پکانو باندې من سجیل د سنگیګل یا دا کوکانی چې واړه کانی فجعلهم نویگر زودویلرا کا عصف پشان د گیا مأکول خوړل شوی الله رب العزت دې موږ د هر قسم عذاب نه بچ ساتي خدای تعالی ناراضه الله